الله الرحمن الرحیم نن د ډیسټریکټ بار اسوسییشن کورم د هنګامي پریس کانفرنس کې مو د مطالبه کوو چې د قومي شهرا ټل پر چنور روډ د پکور د خلاص شي او ممدورف د پاره دغه مصنوعي دودرو میاشتو محاصره واجنه ایمو کورمه کې دی وخت کاروباري زندگی معطل ده چوره د خوراک سامان ده وړو وړ کې سدي مشر شهران اغا سړ د لهر واجنه هغه ته ډیره سخت بیماری پیخي دي او ډیر د سي مریضان دي دغه لیاري بندش واجنه هغه سده جناب پراپر یغه علاج نشي کېدای ډیرو خلکو ویزه خراب شولې سکولونو ولا وډ کې سدي ایمو سکولو نظام هغه سده خراب شولو دا د صوبایي حکومت وفاقي حکومت او د ضلعي انتظامیه نه اهلي دي چې دوی روډ سکیور نشي کوي روډ ته خلکو ته حفاظت نشي ورکوي دوی حکومت پاکستان نه چې د ټیکس پیئر سټیزن د خلکو ټیکس پیسې خلی دا دوی ذمہ ده چې دوی به د لیاره بسده دوی به تحفظ کوي ایمو د ډیسټریکټ بار اسوسییشن کورم واضح پیغام ورکو دغه نه اهل ضلعي انتظامیه ته کدا ټل پر چنور روډ تاسو کولو نکړلو نو بیا به وکلا مجبور وي ټول پاکستان کې به مو د ملګر احتجاج کول ورکو او دی حواله سره خیبر پختونخوا بار کونسل خپل موقف واضح کړی دی او ډیسټریکټ بار اسوسییشن کورم څخه کورمه کې د مسلې بد امنی د ختم نشوله نو بیا به وکلا په خبر نه پر چنور پورې امن مورچ کوي زدي حواله سره دا خبره ضروری ګڼم څه وکم چې ایوی واقع او د بلې واقع مانس کې کومه وقفه ده دا امن نه ده دا امن مت نه ده پکور مت هغه امن پکور ده چې کوم اسلام آباد او لاهور کې خلکو ته ملويږي ایمو د ډیسټریکټ بار اسوسییشن نور مرګري دا با تاسو سره خبرې کوي دی الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مو ډیسټریکټ بار اسوسییشن کوم لکه څنګه مو صدر صاحب خبري وکي مو نن دا پریس کانفرنس زکه وکول لکه اوس درو میاشتو نه مو پر چنار روډونه باندې اشیاء خوردنوش پټرول دوا وغیرہ وغیرہ دا ټول لکه درو میاشتونه کلتی دي ډیر سخت کلتی دي خصوصا سړ ده لکه جمع ده دلته کې هغه چلا شروع ده سخت من پیچو کې هغه چلیږي څور دی سړ ده درجه حرارت چلیږي ایمو وړو بچو هغه ډیر سخت تکلیف ده هسپتالونو کې وړو بچو ته تکلیف ده یو خو ماشاءالله پاکستان کې وادي کوم خدای قدرتی او حسن ور کړی ده خو ایمو موجوده کوم وفاقي حکومت او صوبایي حکومت هغه د قدرتي کوم خلا ده هغه لکه موته نور تیارر ولې ته تیاری کی هغه واجه د چې لکه سړک کې ګیس نشته موته چې موته ګیس راکی لرګي نشته لیاري باندې چې کله نه کنوي والی چوي ده هغه نه وخلا نن طریقه پوری روډ باندې د روډ ز افسوس مقام دا د چیرې حکومت د ګورنمنت روډ سکیورټي څنګه نشي کولای دا ډیره د افسوس مقام د حکومت افسوس او تقریبا و درو میاشتونه مو ټول دنیا نه منقطع یو نورو ضلعو نه مو منقطع یو مت تکلیف ته کینسر پیشنټس دي هارت پیشنټس دي سپینګيري دي ځوانان دي زنانا دي هغه نو پېښور ته پراپر علاج ته نشو تلای د سیمو ډي ایچ کیو هاسپټل څخه کوم دغه فیسیلیټیز نشته هغه کې مولکا سټي سکین ماشينونه نشته لکه دا یي مو حکومت خو ډېر دي سي اوي د مکی کړي وی چې مو دا اپګریډ کو مو دا فیسیلیټیز ورکو هیڅ قسم فیسیلیټیز نشته نیمو هسپتال کې فیسیلیټی شته نیمو دالته کې فیسیلیټی نو مو دا ذمہ دار فورم نه دا التجا کو فیڈرل گورنمنٹ تا پروینشل گورنمنٹ تا چو پاورن دی مو ایرپورٹ پالیسی متدالتا لکه بنظیر ایرپورٹ کړو کا بټو هغه مو مشکور یو نه طریقه پوری دا غمو شکریا دو کو متد ایرپورٹ پالیسی مت پاورن ودروري کې نه نه اشیاء خوردنوش در ورسیږي دالتا کې زندګۍ نظام ټول درهم برهم ده نو ډیر د افسوس مقام ده مو دالتا لکه ضلعي انتظامیه ډیسټریکټ پولیس افیسر نور سکیورټي ایجنسیز مکمل ناکام شوي دي لکه مو کې بي بار کونسل دا بار ویلي دي چې بیا به ملګری احتجاج کوو پورا کې پکې لایرز کمیونټي کوم دی وکالات برادری پېښور نه تا پر چنار ټل پر چنار روډ باندې به مو پیدل امن مارچ کوو نو زه مو دا سوال کوو حکومت سوال کوو چې پاور نه شای خوردنوش متراشي او مو دا کوم دا نظام درهم برهم دی دا د ټیک شي ډیر د افسوس مقام دی مو لکه پر چنار وادي کوم ټول دنیا نه منقطع یو 5 لک بدی دا منقطع لکه دا محصور دی دا ډیره شرم خبره ده
نو مو سوال کوو کومه ته سوال کوو پر زور مطالبه کوو چې فورن مو ته د شیخ اردنوش کې هغه کوم دی هغه راشي ټرکونه مینټل فرچینار روډ د فورن کولو شي مو ته نه یو کنوي کې ویل کنوي کې آری و انساني لکه یو آری و انسان فندامنټل رائټ دی چې هغه به حفاظت هغه روډ باندې لوړ شي ته مو کنوي او کې ویل بیا دا سرکار روډ دی ټیک ټاک بو پچو نو مو دا سوال کوو چې مو د کلاوشي کنه بیا پورا پرچینار بار وځي پورا وکلا بار وځي ټوټل پاکستان کې بیا به مو دا ټول پاکستان جمع کوو نو مهرباني شکریہ د مخداولت ضلعي نظام روغو مې 22 کروڑ عوام سره نتی کو لیکن د دې په باوجود ماغه افسیار قانون نه چلیږي ماغه ظلم ماغه ستم ماغه جنگل غونتی قانون د وسا چلیږي او دا ډیره د افسوس خبره ده چې 22 کروڑ عوام نه یو د 5 لک بدی بالکل 2 میاشتونه کیږي چې دا کاټ ده او دلته د یو نیو د انساني علمیه جنم کیږي نو دینه مخکې چې علمیه بپاشي نو مهرباني ده وکي انتظامیه د هوش کناهون لیکر کار ده چې د لیارې مسله د حل کی د بیانو مسله د حل کی د میډیسن او پټرول او دین علاوه څه ده اشیاء خوردنوش او ټول غټه خبره ده چې د دې سره د دغه ضلع اڅ کوم ایجوکیشن سټانډرډ وا سټانډرډ بالکل تباہ و برباد کو بچون ټول کورو کې نوز دي سکولونه باندې آیل شتانه یا پټرول شتانه څنګه نقل او حرکت وکي نو مهرباني ده وکي چې قانوني نوي نو کم از کم هغه بچونو باندې د هغه مستقبل باندې د رحمت الرحمن الرحیم نن ډیسټریکټ کورم بار اسوسییشن دلته یو هنګامي پریس کانفرنس ارینجمنت کړی دا دا د هغه باندې د زموږ کوم روډونه دي تقریبا 2 میاشتونه دا بند دي او کورم چې کوم اپر کورم دی خاص کر پرچینار هغه اشیاء خوردنوش میډیسن او ګیس مطلب کوم لرګي دي نور څوره ضرورت سامانونه دي هغه پر وخت دلته نه دي رسیدلي اوس پورې 2 میاشتونه نه دلته بازار کوم دی هغه ټوله خالی شو نه بازار دکانونه کوم دي هغه ټوټل بند شو هغه کې یو سامان نه ملويږي خاص کر بچو د لپاره کوم میډیسن دي هغه بالکل نشته ډیر زیات داسې کیسونه ریپورت شوي دي چې بچي هغه نه وفات شو ویلې چې میډیسن ملويږي نه بر وخت نه ملويږي نو دینه علاوه نور کوم دي سکولو کوم نظام دی هغه درهم برهم شو ایمو ماشاءالله کوم پرچینار دی هغه د ټولې صوبې کې ایجوکیشن کې هغه فرست نمبر باندې دی خو دلته نظام یو سوچ سمجي دا کوم ایجوکیشن نظام خرپولو کوشش روان دی او بل خبره دا دی چې کوم ډیسټریکټ کوم ایڈمنسټریشن دی یا دینه علاوه کوم صوبایي ګورنمنت دی یا کوم فدرل ګورنمنت دی صوبایي ګورنمنت یې چې دا ز نشم کوي فدرل ګورنمنت اختیار کړي دی فدرل ګورنمنت نه یې چې ناز دی صوبایي ګورنمنت د چا د اخر پاکستان ادعا دی و پاکستان حصہ دی کوم پرچینار کوم دی نو د کې نه صوبایي ګورنمنت سنسیر دی او نه کې فدرل ګورنمنت سنسیر دی نو مو د واړو کوم پروینشل او فدرل ګورنمنت نه دا مو مطالبه کوو چې مو ته د روډ زر نظر مو ته خلاص کی او دا د سینات مو ته د درو څلور په 15 ورځې یا 2 میاشتو پورې خلاص کی دا د مستقل بنیاد باندې خلاص کی نه ممکن وای منو نو بل څه منو مو بالکل آزاد څنګه نور پاکستان شهري آزاد ګرځي انده شي مو ګرځو ویلې چې مو ته دا عین کوم دی مو ته حقوق حاصل دي چې ته ارزي کی آزادانه ته ګرځیدا شي او بل خبره دا دی چې دلته سوشل میډیا کوم غلط استعمال کیږي څنګه باندې د مطلب غلط مواد شیر کیږي څنګه وجنه اکثر فسادات کیږي مو دا ګورنمنت ته ریکویسټ کوو چې دی خلاف د کوم سایبر کرائم دی هغه د بالکل دی کوم ډپارټمنٹ اکټیو شي او د خلاف د بالکل قانوني کاروایی وکي او دا شی بیا کوم واقعیت بیرونما نشي